جبریل علیہ السلام ورته وی ما سره یو فرشته راغلی ده چې هغه اسمان نه په ړومبي ځل راغلی ده، دې نه مخکې هغه اسمان نه نه ده راغلي، اجازت غواړي. وی داخل دې شي. هم داخل شو. فرشته ورته وی چې زه خو راغلی یم، الله تعالی اختیار درکړی دی د دنیا ژوند دې خوښ دی که الله له ځئ، دنیا دې خوښه ده که الله ملاقات دې خوښ دی. اوس پیغمبر له دا یو قانون دی چې الله پیغمبر له د مرګ وخت اختیار ورکوي، دا د هغې یو عزت دی. نور پیغمبر ته چې وایي خدای له ځئ که دنیا، پیغمبر په دنیا بیا څه کوي؟ نو رسول الله مبارک حضرت جبریل ته داسې نیغ وکتل د مشورې په توګه، ملګری دی که هسې ورته یې وکتل. نو جبریل علیه السلام ورته وایي چې اختیار خو تاله الله درکړو، ان الله یتشوق الی لقائک، خدای پاک ستا ملاقات ته ډېر شوق کې دی. نو اوس خوښه دې خپله. رسول الله مبارک فرمایل اللهم الرفیق الاعلی، اے الله ته زما لوی ملګری. وی زه پوه شم چې اختیار میلاو شو، مونږ یې وخت نه کړو او الله یې خوښ کړو. او فرشتې ته وی امضي لامرک، کار دې چالو کا. عائشہ بی بی فرمائی نور پوه نه شو، دا نیم آیات ولست اشهد ان لا اله الا الله ان للموت سکرات. ادا ګوته مبارک اسمان ته اوچته کړه، اللهم رفیق الاعلى، اللهم على الذين انعم الله عليهم من الصديقين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اذا ګوته مبارک اوچته کړه، یو خوشبو به محسوسه کړه. نور پوه نه شو، لاس مبارک یې ښکته کړ، روح لاړ. صحابو ته چې پته ولګېده بس صحابو باندې هیبت شو. حضرت علي بېهوشه شو او بېهوشه دی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چاڑا شو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دماغ و دانگ او تورے واغشتو جماعت کی ادرے وی منافقان ہوئی کہ رسول اللہ مبارک وفات شوے دے، اگا وفات نرے ادا اللہ ملاقات لتلے دے، لکہ سنگ کی موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور تا اللہ ملاقات لتلے ہو. اور عزیب او کم منافقین چی وئی کہ رسول اللہ مبارک وفات دے ما پا دی تورا بدی سر وئی کہ چانا میں وورے دل چی رسول اللہ مبارک وفات دے زب پوشا دا ما تورا پوشا یا غگ نکو التجاڑی خلق التجاڑی التجاڑی. حضرت ابو بکر صدیق پس اطلاع لارا اراغی چراغی نیغ رسول اللہ مبارک کوٹے دننا یو صادر پہ حضرت جبریل چولے ہو، صادر اوچت کا اوچت ایک رسول اللہ مبارک مجور پریوت کھولے کا وا صفیہ وا خلیلہ تبت حیا و میت. اے زمان خوگا مر گری، اے زمان کلی دوستا پا جن سخ کلی و پا مر سخشتے موہ نبوتو کا دغنو پا تندیمان اخکل کا او بار روت دا گل رزوہ تقریباً 10 بجے ٹیمو بار چروتنو عمر دوے کین آغا نکین استے دا پالتا میراب کیوں دری دا ویلانے کو من کان یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات. د څوک د پیغمبر علیه السلام عبادت کوي هغه وفات شوی دی. ومن كان يعبد الله فإنه إن الله حي لا يموت. څوک د خدای عبادت کوي نو خدای ژوندی دی نه مري. او بیا د آیاتو وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یا نبی کریم محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. هغه نه مخکې ډېر رسولان تللي دي دی به مري. کله وفات شو تاسو به په پوند واپس ځئ کفر ته. بس خلق پوه شو صحابه و ہدایت خو مخکې نه نازلو موږ به مانځه کې لوستو خو ير شوی مو بس ټولو خلقو د آیت په خولې لګیا دی وایي. زما وروڼو لویه صدمه وه لږه نه وړه نه. حضرت انس وایي په کومه ورځ چې رسول الله مبارک مدینې ته راغی هر شی روښانه او په کومه ورځ چې رسول الله مبارک دنیا نه لاړ زموږ لاسونه لا د هغه د قبر په خاورو کې لید پید و چې هر څه تیارو بیا هغه رڼا نه وه کومه رڼا چې به موږ لیده. دغه ورځ هم تېره شوه ځکه جنازه به دوه دریو کسانو کوله. چا وې مدینې مقبرې ته قبرستان ته وړو چا وې شام ته وړو. حضرت ابوبکر صدیق وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې کوم ځای خدای پیغمبر نڅا وویسته دغه ځای والا خدای خوښ کړي همدلته یې دفن کوو. نو هغه ځای نه بستره مبارکه خوا کړل دی والا قبر وکړ او د چهارشنبې شپې ته دفن شو ځکه دوه درې کسه متلل او جنازه به کول. آخري جنازه حضرت ابوبکر صدیق کړې. غسل والا حضرت عباس ورکړی دی تریو. دا غزوه د قسم او فضل ابن عباس اسامه ابن زید دا وسره و انصارو کې یو کس وسره و دی والا غسل ورکړی دی. غسل چې ورکاو وی جامې ته لري کو غسل ورکو کسره د جامو ورکو. یو غیبی आवाज د کوټې د ګټ نه راغی چې رسول الله مبارک سره د جامو سره لمبه وي جامې بدل ورکوي. یا چې کله دفن شو چهارشنبې په شپه حضرت انس وایي موږ سره خاورې واړولې بار روانو چاریا دې را سره وې. حضرت فاطمه ولاړه وه موږ لار کې ولاړه وه. ما ته ویې نه څه خوند دې درکړه ډېره مړونه خوشحاله شو چې د خدای په رسول هم خاورې واړولې. موږ غږ نه کوو. زما وروڼو موږ له دا لوی درس دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته الله راولېږه دنیا پې روښانه شو. اوسه پورې دا زموږ ایمان او اسلام د هغې د برکته دی دا دین د هغې د برکته دی. الله پہ ډېر لویه ګمراهي ختمه کړه لویه تیاره پې رب العالمین ختمه کړه. او بیا چې کله د هغې د دنیا نه ضرورت ختم شو الله ځان ته وبلله 330 کالو په عمر کې. دغه رنګې موږ به یو ځل د دنیا نه ځو. رسول الله مبارک نه خو الله لوی کار واخیست هغه صحابو نه خو الله ډېر لوی کار واخیست. موږ به څه کوو موږ نه به څه کېږي. ای دنیا نه لاړل موږ له به سفارش کوي انشاءالله. الله دې هغې سره موږ او د کوثر په غاړه باندې ملګري کړي.